طمئن فؤادك إن لك رب لأمرك قد ملك، رب رحيم قادر يكفيك ما قد أشغلك. طمئن فؤادك إن لك رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دنیکانو خالص بندگانو ذکر شروع. رب کریم فرمائی دانیکان خالص بندگان چلی فی جنات پا جنت کی بوی، دا سے جنت النعیم مانا دد نعمتنو، یا النعیم یا یو خصوصی جنت دے پاغی کی بوی. علی سرور مانا جالسون علی سرور الناس بوی دانیکان پا تختنو باندے، متقابلین یو بل سرا مخامخ کی دن کی خپلو کی با گف شب لگیا. یطافو گرزول بشی علیہم پدی جنتیانو باندے بکأسن پجامنو کی، سشے گرزولشی من معین مانا اے خمر جاریتن، پجامنو کی دا جامون بسشے سنگوی دا ڈک بوی دا شرابو جارینا دا چینونا، د شرابو چینونه به ډک کړي شوي دا جامونه دی باندې به ګرځولی کېږي. ډېر خوند به ورکوي دی لره. رب کریم صفت کوي د دې شرابو چې دا څنګه شراب دی. دا داسې شراب دی بیضاء تک سپین به وي، لذت مانا مزناک به وي، للشاربین د پاره د څکونکو. ډېر خوند به ورکوي دی لره. لا فیها نبوی پدغ شرابو کی رب کریم فرمائی غول فسادا، د خیٹی درد بنراولی، د سر درد بنراولی، اس قسم فساد او علت بپکی نوی. ولا هم نبوی دا جنتیان انها د دی شرابونا ینزفونا مانا یسکرونا چی نشب کڑیش، اس نشب نراولی پدی باندے. بل نعمت ذکر که الہ العالمین. وعندهم پنیز د دی جنتیانو جنکے بوی یعنی حوریانی بوی، قاصرات الطرف بندون کو دا نظر خپل لرا پخواندانو باندے، کو تسترگی یعنی مڑونو باندے با نظر بندی، دا مڑونو نا بغیر با بل چاہتا نگوری، دا سی حوریانی بوی. دا میننا کی جنے علامت داوی چی خپل خواند تا بگوری نور چاته بنګوري، دا د میننا کی جنې علامت وي. نو دغه حوریانی به هم خپل خاوند ته ګوري، بل چاته به نه ګوري. رب کریم وای دومره خسته مخونه به وي د دې حوریانو. عین من استرګو والا به وي، تش سترګې به وي، غټ سترګې به وي. عین ورته ځکه وي دا عرف کې چې کوم خلق وي الکه د فلانی سترګې مړه خو بس ټول سترګې دي. د وجود په اندامونو کې دا سترګې ډېر زینت لري او دا سترګې چې دي ډېر کشش لري. ذکر رب کریم فرمای عینون غټو سترګو والا بوي دا حوریانې، کأنهن دا په صفایه کې به داسې وي دا حوریانې، کأنهن لکه چې دي بیض اګې وي، اگے د شترمرغ، مکنون منا پټ ساتلې شوی. مفسرین وی په مرغانو کې شترمرغ چې ده پرمرغ چې ورته وي خپل اگے دا ډېر پټ ساتي او ډېر سپین وي داغه اگے. نو زکه داغه سره تشبیه ورکړي الہ العالمین. کأنهن دا حوریانی چې دی په صفایه کې بیض اگے داگئی پشاند شترمخ، مکنون منا پٹ ساتلے شیو بوی. او عبداللہ ابن عباس سے وی بیض نمراد دلتا یو خاص ملغلر دا. فاقبل پس شروع بش دا جنتیان بخپلو کی گب لگیا یو بل سرا. په دنیا کې هم اکثر خلق دا خپل ملګری چې روټه اخري د روټه نه بعد گپ شپ شروع کی. نو دا جنتیان په جنت کې گپ شروع کی. پدې کې به بعض خلک ویا چې زما یو دوستو
ما ته به ویل چې بس ته رښتینی استهزاء به ما ته کوله، تعجب به کول، ته دا رښتیا وې بس چې مرګ نه بعد بیا ژوندي کېدل شته او بیا به جزاګانې وي. زه لږ هغه ګورم چې هغه به چېرته وي. نو سر به راښکاره کړي، فطلع پس وبګوري، فرآه پس وبګوري دا ملګری خپل فی سواء الجحیم، منا فی وسط الجحیم، په منځ د جهنم کې. یا هغه د سورة الکهف او واقعه دلته ذکر کوي الہ العالمین چې هغه مؤمن یو مؤمنو یو کافر دي دوانو ته د پلار نه 800 دینار پاتې شوي وو. نو د مؤمن ټول خیرات کا خرچه یې په غریبانو باندې، او د کافر ځان له باغونه جوړ ک، بنگلې جوړ ک، ماڼۍ جوړ ک. یو ورځ دا مؤمن ورغه د کافر لره ضرورت به ونو د تکبر کو ورته دا ګوره زما دا باغونه دی وې ګرځولو. وی بالفرض و تقدیر دا کافر دی مؤمن ورور ته وی قیامت پر ورځ کې بیا ژوندي کېدل وینو الته به زه کامیابم، ځکه چې الله یې مال دلته هم مال راخ کړی دی. نو دی بخپلو کې ګپ لګی دا مؤمن نامه یهودا وا، دی به وی ورګه چې زه غورور وګورم په دنیا کې ما ته دغه سی ویل چې به چیرته نو فطلع فسر براخ کار کړه، فرآه پس وبګوري ورور خپل رفی سواء الجحیم، منا فی وسط الجحیم، په منځ د جهنم کې. یا عام وخلار یو مشرک چې مؤمن سره مقابله کړی وي نو دا مؤمن به دا مشرک دا دشمن وګوري په منځ د جهنم کې. نو رب کریم فرمای فاقبل پس شروع بشی دا جنتیان خپلو کې گپ لګی، بعضهم بعض د دین علی بعض په بعض نورو باندې، یتسالون منا یتحدثون یو بل سره به خبرې کوي قصې کوي. قال نوبوي قائل يوين منهم ددين لك مؤمن يهودا اني يقينا ما زچوم كانوا لي مال رب دنیا کې قرين یو دوست ملګری زماو چا کافر قطروس نامو يقول ويلد أئنك مات ويل أئنك يقينا خامخات من المصدقين، درشتینو نه تعجب کول استهزاء کول په باس بعد الموت باندې مرګ نه بعد ژوندي کېدل باندې استهزاء کول. بیرا تویلا اذا متنا کله چې مونږ مړ شو وکنا معنا یوسرنا وګرځېګو مونږه ترابن خاورې وعظاما وډو کې آئنا لمدینونا، ایا مونږ چې بیا جزا راکړې شوې ده مونږ لره، مونږ ته بیا جزا راکولې کې دا به مسخرونه ویل نه نشته. دا مومن به جنتیانو ته دا قصه کوي ضرور خپل گپ لګي. په دغه ټیم کې به رب کریم دی جنتیانو ته ویم هل انتم قال نوب رب کریم هل انتم ایتاس مطلعون، خکار کونکو د سرونو خپل لرا جهنم ته، تاسو سر خکار کونکي جهنم ته حال ګورئ د جهنميانو. ندی بورته او فطلع پسر به ورخکار کړی دا مؤمن یهودا، فراه پس وبګوري دی ورور خپل لرا کافر لرا فی سواء الجحیم، منا فی وسط الجحیم په منځ د جهنم کې. قال نو بوی دا مؤمن یهودا تالله منا قسم بالله زما د الله په ذات باندې قسم وی ان کتا ان مخفف بالمثقل کا انه شاندار کتا قریب وی ته لتردین منا لتهلکینا چې تا هلاک کړي و مالرا قریب و نږدې و چې زدم دی قمر نه غرزولې و. ولولا نعمت ربي کچره نو نعمت در رب زما پما باندې بال ایمان په ایمان سره چې ایمان راته نصیب کړي لکنتو الا صرتو خامخا بغرزیدلې و زمن المحضرین د حاضر کړي شونه په عذاب کې یعنی معک فی النار تا سره په جهنم کې. دا مومن به ورته ویا مومن به ورته ویا فما نحنو یا پس نیو مونږه بمیتینا منکیدون کې. دا خبره په هغه وخت کې وکي چې کله دا مرګ ذبح کړي شي د ګډ په شکل کې جنتیانو ته ویل شي چې بس نور مرګ نشتا، مرګ ختم شو.
مومن بورته فما نحنو یا پس نیو مونگا بمیتینا ملکیدون کی الا مگر موتتن الاولا مگر مرگ زمون اولنے پا دنیا کی اغا مرگ وس مرگ نشتا وما نحنو نیو مونگا بمعذبین عذاب کریشوی ان هذا یقینا دا نجات چرے مونگ چی پا جنت کیو لہو خام خادا الفوزو کامیابی دا العظیم لیا کامیابی دا رب کریم فرمائی لمثل هذا مثل د دې جنتونو نعمتونو د حوریانو ته دا چې دی فلیعمل پس باید دی چې عملو کې العاملون عمل کوونکې دې لپاره نیک اعمال پکار دي اوس رب کریم فرمایي ذالک آیا دا جنت کې چې کوم نعمتونه دي حوریانې دي وغیرہ شراب خیر ډیر غوره دي نزلا ضیافتن د جهت د مل مستیانا ایا دا غوره دي ام شجره الزقوم یا کنا ونه د زقوم غوره دا نعمتونه نو نعمتونه غوره دي رب کریم فرمایي ان یقینا من جعلنا غرزول هذه زقوم لرا جعلناها غرزول من دي زقوم لرا فتنه امتحان للظالمین د پاره د ظالمانو مشرکانو رب کریم فرمای دا د زقوم بوټه چې ده ان یقینا دا شجره یو بوټه تخرجو چې راوځي نشنکی فی اصل الجحیم معنا فی وسط الجحیم په من د جهنم کې په بیغ د جهنم کې طلعها من ثمرها میوه د دې زقوم چې ده کانه گویا کی رؤوس الشیاطین سرونه د شیطانانو د میوه چې دي د شیطانانو په سرونو باندې دي سرونو په شانتی دي الکه شیطان چا کتل دی اوس دا شیطان سره تشبیه څنګه ورکړه ابن صاحب رحمت الله تعالی علیه فرمایي د مکی معظمی او د یمن په دې منځنه لار کې یو بوټی دی دته رؤوس الشیاطین ویل کېږي یو بد شکل بوټی دی داغه بدرنګ ډیر بدرنګ میوه کوي هغه بوټی نو داغه تشبیه ورکوم هغه بوټی ته روز شیاطین ویل کېږي نو دغه بوټی وی یاد کړی دی دارنګي فراس سے او زجاج سے ویم په یمن کې ماران دي د ټولو نه بد ماران دي بد شکل ماران دي هغه ته شیاطین ویل کېږي داغه سرونه په شکل دي د میوه د زقوم په شانتی دي مراد تینا غدي ویم داغه سره تشبیه ور کړی دی خو اکثر مفسرین ویم چې سړی سوچو کی کنه چې دا شیطان بسنګ وي دا ډیر بد شکل بوي نو دا تشبیه ور کړی شوی دا په قبه کې په بدرنګي کې چې دا د زقوم میوه دا سیدا لکه د شیطان د سرونو په شانتي سړی به سوچ کی چې دا شیطان څنګه بدرنګ شکل بوي لکه څنګه چې یوسف علیہ السلام هغه زنانو قتل سورته وي ما هذا بشر دا خو بشر نه ده ان هذا الا ملک کریم دا خو فرشته ده نو هغه فرشتي چرته لیدلو د فرشتو خاصه چرته لیدلو نو یو تصور یو کو چې فرشتي یو نورانی مخلوق ده دا غي سره تشبیه ورکو نو دغه سیدا شیطان سره تشبیه ورک د زقوم د میو کانه لکدا میوه د زقوم چې دی رؤوس الشیاطین سرونه د شیطانانو دی دا سی بدرنګ دی فإنهم پس یقینا دا جهنميان چې دی لاکلون خامخا خورون کی بوي منها د زقومنا فمالئون پس دکون کی بوي دی منها د زقومنا البطون خېټولرا بدکیا ثم بان لهم يقينا دلرا عليها دپاسه د خړلو د زقومنا لشوبا من لخلطا خامخاس کل دی چې ګډ وډ بشي د کل موسرا سشیس کل دی من حمیم منا من ماء حار د اوبو ګرمونه روایتو کې راځي چې دا جام به دومره ګرم می د جام کونډه چې د شونډو باندې کیږي کنه دا شونډې به خکته ورځيږي په جام کې دومره سخت ګرم وي دا وبا او کله چې اوس کې نو دا کلمی به د شا اړخ نه راوځي الله دې مو مساتي د جهنم نه رب کریم فرمای ثم بان مرجعهم
یقینا واپسی د دې بعد شرب الحمیم رست د سکلو د ابو ګرمونه لیل الجحیم معنا الى وسط الجحیم خامخدا منز د جهنم ته واپسی د دې د دې ته د عذابات ولې ورکول کیږي انهم من لانهم زکچدي الفو من وجدوا مندلو آباهم پلاران خپل ضالین گمراهان دي ته خپته و چې زمونږ پلاران چې دي گمراهان دي د بوتانو عبادت کوي فهم پس د مشرکان علی آثارهم په نقش قدم د پلارانو خپل یهرون منډیوال یعنی يعملون مثل اعمالهم عمل به کول په مثل د اعمالو د پلارانو رب کریم فرمایي ولقد خامخ پتا کې سر ضل گمراشیو قبلهم مخکد دین یعنی قبل قومک مخکد قوم ستانا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اکثر الاولین اکثر بخانی ولقد والله قسم بالله لقد خامخ پتا کې سر ارسلنا لګلیومږ فیهم پدې کې منذرین منذر ورکون کې رسولان ولګلیو کلمه چې دا رسولان ولګل نو دی قومیانو د رسولانو تکذیب وکړو نسبت د دروغ ورته وکړو نو عذاب به راغې رب کریم فرمایي فانظر پس وګوره کیف کان کیف سوارا سرنګي ګرځیدل واقبۃ المنذرین اخیری انجام دا ور ورکړې شو منذرین زیر سرا رسول ته ولیک او منذرین ير ورکړې شو قومه سخت عذابونه به پراغلل الا مگر نبو عذاب عباد الله بندگانو د الله مخلصین خالص کړي شو دابتینه بچو ولقد خامخ پتاه کې سر رب کریم فرمایي نادانا आवाज کړو مونږ ته نه دعا کړو رب ربنا نوح علیہ السلام د قوم خلاف دعا وکړه رب کریم ته رب انی مغلوب فانتصر الہ ز کمزور ام فانتصر زما امداد وکا رب کریم فرمای عجبنا دعاه مونږه دا دعا قبول کړه واهلکنا قومه قوم هلاك طوفان نوح چراغ ټول غرق شو ولقد خامخ پتا کی سردنا دانا आवाज کړو یعنی دعا کړو مونږ نوح علیہ السلام فلا نعم پس خامخ غورا المجيبون دعاء قبلهن كي نحن منيو دا تقديرات تقول ذلك مخصوص بالمدح مقدرة غور دعاء قبلهن كي رب كريم فرمي نحن منيو دعاء قبول شو ونجيناه نجات وركم نوح عليه السلام تا واهله اهل ددلرام چاچ ور باندې ایمان راوړو من الچانم سنم نجات ورکو من الكرب من الغم دغمنا العظيم لوی غمنا چی غرقو وجعلنا وګرځول مونږ ذریته اولادی د نوح علیہ السلام لرا هم الباقین هم دی باقی پاتې کیدون کی الی یوم القیامه تر روز قیامت پورې سعید ابن المسیب ویا د نوح علیہ السلام درې اولادو درې زامنو د یو نوم سامو چې ابو العرب پلار د عربو فارس او د روما او د جزیرو کې چې څوک اوسېدل دویم زوی نوم حام چې ابو سودان پلار د حبشیانو او دریم نوم یافث فهو ابو سایر الناس دا د ټول خلقو پلار نو رب کریم فرمایي وګرځول مون اولادی د دې لره باقی پاتې کیدونکې لا یوم القیامه وترکنا پر خود مونږ علیه پر نوح علیہ السلام باندې ثنا حسنه ستو د خلقو په زبان کې مدد تعریف جاری کړه دا لوی نعمت ته هر چاته نور کولای کیږي د وفات نه بعد وترکنا پر خود مونږ علیه پر باندې ثنا حسنه فی الاخرین منا فی الباقین باقین ورستونی خلقو کې دار سو کې تعریف کیا سلام دی مننا د جانب زمون علی نوح نوح علیہ السلام باندې فی العالمین پټول عالم کې ان یقینا منچی رب کریم فرمای کذالک دغرنگی نجزی جزاء ورکم المحسنین نیکانو تا جزاء مثل ذالک په مثل د نوح علیہ السلام هغه چې نیکان وی په دنیا کې وفات
د خلکو په زبان کې بیا داغي تعریفونه هم شروع شي صفت کوي چې دا ډېر نیک انسانو بے ضرر انسانو جزا ورکوم دغه سم الله بدلی ورکو نیکانو ته انه یقینا د نوح علی السلام چو و د من عبادنا د بندگانو زمون المؤمنین د مؤمنانو ثم باغرقنا غرقهم قال اخرين اغل باقین باقی د کافرانو نه دمو غرق رب کریم فرمای و ان من شیعته یقینا ددل د نوح علی السلام نا یعنی پیروانو د دینم د تابعدارو د دینم په عقیده کې د نوح علی السلام تابع لا ابراهیم خمخ او ابراهیم علی السلام اذ په وخت کې جا چراغ له ربه رب الله یعنی رضا د رب الله بقلب پدړه سلیم روح سره خالص سره د عیبونو نه پاکو د شرک نه پاکو پاک زړه سره راغی اذ په وخت کې قال چې ویل ابراهیم علی السلام لابي پلار خپل تو قومه قوم پلرا ماذا تعبدون اي شيء تعبدون کوم یو شی دغه چې تاسو عبادت کوئ په شکل د حقارت ویله استهزاء د څه شی عبادت کوي ورته وي تاسو ایفکن آیا په دروغ سره الہاتن د خدایانو دون الله بغیر د الله نه خدایان دون الله بغیر د الله نه تريدون غواړی تاسو معنا دا څه شی اراده لري تاسو د دروغ معبودان سوا د الله نه فما ظنكم پس زده ګمان ستاسو برب العالمین پر رب العالمین باندې ستاسو څه ګمان دي چې په تاسو باندې بسوکی تاسو عبادت د غیر الله کوي ها قومیان روان شو مینه ته اختر رضوا و مون سره لار شام ابراهیم علیہ السلام فنظر نظر یو نظرتن نظر کولو سره فی النجوم پستورو کی دا داسې چلو چې اختر په ورځ به دا قومیان میلې ته تلل ابراهیم علیه السلام ویلو چې دا ځل به نظم دی میلې ته او دی بوتانو سره به چل کوم یو کس ته ویلو وتالله لاکیدن اصنامکم تاسو بوتانو ته به چل جوړوم نو دا به ویل چې نظم میلې ته بیمار یم کله چې دا میلې نه راغلل دا ګوري چې دا بوتان زره زره پراته دي ابراهیم علیه السلام داسې چلو کو چې دی کله لاړل دی بوتانو ته وی استهزاء مالکم لا تنطقون تاسو ولې خبرې نه کوئ غرس چې یو لې گزار وکړو یو خوا پروت بل لې گزار وکړو بل خوا پروت ټول مات کړ د مشر په غاړه کې ورته دا تبرګه واچولو چې کله دی راغلل په منډه وې دا چا مات کړ دی یو کس ورته ویل چې یقال له ابراهیم ورته ویل کی غویلو چې دا بوتان به زماتوم رای وسته ورته تا مات کړی دی دا بوتان ابراهیم علیه السلام ورته دی مشر نه تاسو کې دا وره دا دمات کړی دی دا دې د پاره ویل چې ابراهیم علیه السلام دی به دا و چې د بوت خو سن شي کوله دوی کدی دا سه ویل نو زب ورته ویم چې سن شي کوله نو عبادت یې ولې کوي چپ کول د پاره دا یاره چې دا ورته ویل دی دا مشر دا مات کړی دی دا ټول سرونه ټیټ نیولیو خپل ځان ملامت کول چې مونږ څه بدبخت یو نو ورته ویل چې د لپاره یو کند جوړ کړی او بیا اور بل کړی دا ابراهیم علیه السلام خلاف داسې کند جوړ کړ اور په بل کړو نو الہ العالمین دا غینه نجات ورکو هغه واقعا ذکر کوي مختصر می ذکر ک تاسو ته چې په دې آیاتونو باندې پوه شئ تاسو نو ابراهیم علیه السلام ورته فنظر پس نظر کو ابراهیم علیه السلام نظرتن په نظر کولو سره فی النجوم پستورو کې یا ابن عباس وی فی نفسه په نفس کې نظر وکړو د نفس دومره پاکو چې داغه تعبیر پستورو سره وکړو تعجب یو کو چې ستورو ته یو کتلم اے رب زما دا شرک بسنګ ختم شي فقال پس ویل ابراهیم علیه السلام انی یقینا ذچم سقیم ای مریض ز بیماریم زما طبیعت خراب ده یعنی تاسو په شرک می طبیعت خراب ده بیماریم فتولوا پس وګرځیدل دا خلق دا کافران عنه د ابراهیم علیه السلام نه مدبرین شاکون کی لاړل ملیتا
فراغ پس راغ ابراهيم عليه السلام الى الهتهما د دروغ خدایانو د دې لره بوتانو لره. فقال پس ویل ابراهيم عليه السلام استهزان اغي تالواغان پراتو شاد پراتو. ابراهيم عليه السلام ورته ولا تاكلون ایا خوراک نه کوي تاسو؟ مالکم ورته ویلا ابراهيم عليه السلام سچل دې تاسو الله تنتقون چې غږیږئ نه خبر نه کوي. ډیر په غوسه باندې راغې فراغ پس راغې علیهم پدې باندې قصد په وکړو ضربن په وهلو سره بالیمین په قوت سره خلاص سره یعنی خلاص کې ډیر قوت سخت گزارونه ورته ورک زره زره کړل. فاقبلوا پس راغل القوميان دا مشرکان الیه دی ابراهيم عليه السلام ته په داسې حال کې راغله یزفون من یسرعون چې منډه وهله. قال انو ویل ابراهيم عليه السلام قوم تو یتعبدون یا تاسو عبادت کوئ ما دا غبوتانو تنحیتون چې تاسو تراش خپل پلاسونو باندې جوړ کړی دي. تنحیتون چې تراش تاسو خپل مو جوړ کړی پلاسونو باندې او عبادت کوئ. او حال دار والله تبارک وتعالى چې خلقکم پیدا کړی تاسو لرا وما وغس تعملون چې تاسو کوم عمل کوئ دا ټول الله تبارک وتعالى پیدا کړی. خالق د خیر او خالق د شر بری تعالی دی الله تبارک وتعالى دی او کاسب بنده دی. قالون ویل دی قومانو خپلو کې ویل مشرانو کشرانو ته ویل نمرودیانو ویل ابنو منا جو کئی دیلرام دهو دیلرا بنیانن یو آباده جو کئی فالقوه پس واچوی دلرا فی الجحیم پور کی. روایاتو کی رازی چی دیش گز او گدواله و شل گز سور دوم رزه ورته دک سلوی خورزه پیور بلکو ابراهیم علیہ السلام تین روغ رمٹو اوتو. رب کریم فرمائے فارادو پس دی ارادو کبھی پدی ابراهیم علیہ السلام باندې قیدن د فریب شرن د شر اراده وکړه د سوزول اراده وکړه. وجعلناهم وګرځول مونږه هم د نمردیان الاسفلین معنا لاندې خور مو که ذلیل مو که شرمنده مو که. ابراهیم علیہ السلام مروغ رمټ وست د اورنا. وقال اول ابراهیم علیہ السلام انی یقینا زچما لوط علیہ السلام تو خپل ورارته ویا زچم ذاهب معنا مهاجرون هجرت کون کیم زم تلن کیم بس دار الكفر نه زمزه الى رب من تعد رب زماته طرف د شام ته سيهدين زده چې هدایت بو کی ما طرف زما لا رب ما تو خیا